الله الرحمن الرحیم. جی زما نوم ودوها دی. زه د درګۍ اوسیدونکی یم، د منګا درګۍ سابقه کونسلر یم. زه حکومت نه دا زما درخواست دی چې دا 1900 روپۍ پیس د شناختي کارت په زور شناختي کارت نوی کېده، دا د کومې ډډې انصاف دی؟ زما حکومت ته دا درخواست دی چې بیا زمونږ د ملک دا خلک غریبانان ولې دونه دي چې دا دومره پیسې زمونږ نه په یو شناختي کارت په نوی کېدو ولي، او دا چې دی نو دا مونږ په خیرمارانو د امریکې خیر غواړو، د بل نه خیر غواړو. ولې داسې هره اداره مضبوطه ده په هر څه باندې، خو افسوس دا دی چې د تپوس څوک نشته. زمونږ د غریبو خلکو څوک تپوس نه کوي. که کم یو راځي د خپل د موټر او د ټرک او د ټیکټر غم ورسره وي، د بار د بینکونو د ډکېدو. بس دغه مې سوال دی او دا مې ته التجا ده، او دا د الله په رضا. لکه زه دا نه وایم چې کني زما ما داخلي کې ما ورکي، خو نور به زما په شانتي کې ډېر غریبانان وي، د وس په وي یا بیني. کم از کم په دې حکومت له پکار دی چې نظر ثاني وکړي، دا یو پوټي په طریقه کې د انصاف په تله کې واچوي. حکومت له دا پکار دی چې د ساده شناختي کارډونه مکمل پرېږدي. د سیم والا شناختي کارډ دی په زبردستۍ په دې دا نه وایي، دفتر والا دا نه وایي، د نادرا والا چې کني آیا دا ساده شناختي کارت پرېږدي، دا مونږ خلکو له پرې جوړ کړو. زه بله ورځ هم رالم، ما ته یې ویل چې 1900 روپۍ دې نه راوړې، ما سره په هغه ورځ نه وې، نو زه واپس لاړم. نو کم از کم حکومت له دا پکار دی چې د دې تپوس وکړي چې دا ولې تاسو په خلکو زبردستۍ کوئ، او تاسو په زبردستۍ په خلکو سیم والا شناختي کارډونه جوړوئ. د چا به د وسه کېږي او د چا به نه کېږي. د چا چې ضرورت یو چا سره پیسې دا به هغه خلک جوړوي. نو کم از کم زمونږ د غریبانانو لپاره که په نور څه کې اساني نه، نو په دې لږو لږو کارونو کې خو راله دې اساني که نه.